अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ګلونو ماشومانو د نوې کلاس سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن به ان شاء الله مونږه د اردو قاعده ستاسو د کتاب د اردو قاعده د کلاس پریپ د کتاب صفحه نمبر شپږم وایو ان شاء الله. په صفحه نمبر شپږم کې زمونږ نن دا درې حروف دي: دال، ذال، ری. څنګه چې د دې نه مخکې کلاس کې مونږ زده کړل چې حروف دا د اوازونو شکلونه دي، نو دقه شانته زمونږ لومبنی حرف دی دال. دا هم د دال په شانته دی، خو په دې باندې د پاسا وړه توا ده. دا به مونږ څنګه وایو؟ ډال. ډال سے ډول. د دې کتاب لومبنی لفظ مونږ سره د ډال نه دی ډول. ډال سے ډول. تاسو وایې کنه ډال سے ډول. ډول ډولکی ته وایي. زمونږ دویم حرف دی زال. زال. تاسو وایئ ما سره زال. زال. د زال نه چې مونږ سره کوم لفظ دی نو هغه دی ذخیره. ذخیره. زال سے ذخیره. زال سے ذخیره. ذخیره د یو سیز ډیر مقدار ته ویلی شي. زال سے ذخیره. او دغه شان بیا موږ سره دریم حرف دی ری. ری. د ری نه موږ سره په کتاب کې چې کوم لفظ دی نو هغه دی ربړ. ری سے ربړ. ربړ خو به تاسو پیژنئ که نه ګلونو ماشومانو، په کوم باندې چې تاسو دا پنسل لیکل رب کوي، اریز کوي، دې ته څه وایي؟ ربړ. دا د کم حرف نه دی؟ ری. ری سے ربړ. ری سے ربړ. زمونږ اولنی حرف ډال. ډال سے ډول. زمونږ دویم حرف زال. زال سے ذخیره. زمونږ دریم حرف ری. ری سے ربړ. اوس ګلونو ماشومانو تاسو خدا وکتل چې دا حروف چې لیکل شوي وي نو څنګه ښکاري. اوس به مونږ ګورو چې دا به مونږ لیکو څنګه. نو راځئ چې دا اوس مونږ ولیکو. زمونږ اولنی حرف و ډال. ډال. داسې او داسې او د دې د پاسه توا. یو ځل ورته بیا وګورئ. داسې داسې د بره نه پورا مارکر او بیا نوک او د پاسه پې باندې وړه توا. ډال. زمونږ دویم حرف دی ذال. دا هم د دال په شانته دی. اول داسې بیا داسې، خو د دې د پاسه نقطه ده. د دې په وجه باندې دا زال ویلی کیږي. بیا ورته وګورئ د دال په شانته کې حرف دی، خو د پاسه پې نقطه ده، ځکه دا زال ویلی کیږي. زمونږ دریم حرف دی ری. داسې د بر نه به راولئ پنسل او لاندې به ورله داسې سوکه وباسئ. د بره نه به داسې راولئ او لاندې به ورله داسې سوکه وباسئ. ری.
ګلونو ماشومانو دا زموږ د نن سبقو دال ذال ری دا په دې طریقه باندې لیکلی شي. دا به انشاءالله تاسو ښکلې لیکئ خوشخطه په خپلو کاپیانو کې، او مشرانو ته دا ریکویسټ دی چې خپلو ماشومانو سره لږ کوآپریشن وکړي او اول ورته چې کوم دا کچکي په اولني لاین کې او بیا دا په دوی باندې ولیکي او د دې ورسره ښه ګردان وکړي. تاسو د خپل ځان خیال ساتئ، مونځ او دس پابندي کوئ، د مشرانو خبره منئ او مونږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان. السلام علیکم.